بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانین الصرف بسلسله کې دا زمونږه 14 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه دا قانون ذکر کوو چې د ثلاثي مجرد نه به مونږه اسم اعلی دا څنګه جوړو. نو د ثلاثي مجرد کوم بابونه دي دا غینه د اسم علی کوم د واحد صيغه ده یا د مفرد صيغه ده نو هغه په درې وزنونو باندې راځي. یو وزن دی مفعل، دویم وزن مفعلتون او دریم وزن دی مفعال. نو مفعل دام د واحد صيغه ده، مفعلتون دام د واحد صيغه ده او مفعال دام د واحد صيغه ده. بعض صرفیان په دې کې دا فرق کوي چې مفعل دا خو د واحد صيغه ده لیکن دا اسم اعلی د صغرا د پاره راځي او مفعلۃ د اسم اعلی وسطا د پاره راځي او مفعال د اسم اعلی کبرا د پاره راځي. نور دا درې وانه دا د واحد او د مفرد صيغه دي. نو په درې وزنونو سره د ثلاثي مجرد نه اسم علی د مفرد صيغه راځي، د مفعل په وزن باندې، د مفعلتون په وزن باندې او د مفعال په وزن باندې. دلته قابل غور خبره ده کومګه په دې درې وانو وزنونو ته په غور باندې وګورو نو په دې درې وانو کې میم دا مکسور دی او عین کلمه په دې درې وانو وزنونو کې دا مفتوح ده. نو په مفعلون کې میم مکسور دی او عین کلمه مفتوحه ده، دغه سی په مفعلتون کې هم او په مفعالون کې هم. نو تدینا دا خبره معلومه شوه چې مونږ به په اسم ظرف او په اسم اعلی دا غي په مفرد بصيغو کې به فرق څنګه کو. نو مخکې د اسم ظرف قانون مونږ ویلو نو مونږ دا خبره پاغي کې کړی و چې د ثلاثي مجرد نه به اسم ظرف دا په دوه وزنونو باندې راځي، د مفعل په وزن باندې او دویم وزن مونږ دا بیان کړو چې د مفعولون په وزن باندې برازي. نو مونږ کچري کله تدې دواړو وزنونو د اسم علی او د اسم ظرف د وزنونو په خپل منځ کې موازنه وکړو نو موږ سره به دا فرق معلوم شي چې د اسم ظرف کم میم دی نو هغه میم دا به د همیشه د پاره مفتوح وي او د اسم علی په شروع کې کم میم دی نو دغه میم دا به د همیشه د پاره مکسور وي. دویم فرق پکې دا دی چې د اسم ظرف کې کوم عین کلمه وا نو دا مفتوح هم راتلی شي او مکسور هم راتلی شي، لیکن د اسم علی په مفرد بصيغه کې کوم عین کلمه ده نو دا به د همیشه د پاره د مفتوح وي. بل پکې فرق دا دی چې اسم ظرف دا د ثلاثي مجرد د بابونو نم راځي او د ثلاثي مزید فيه د بابونو نم راځي او کومه اسم اعلی ده نو دا خو د ثلاثي مجرد د بابونو ناراضي لیکن د ثلاثي مزید فيه نه د ثلاثي مجرد نه علاوه چې نور کوم بابونه دي نو دا غینه اسم اعلی دا ناراضي. نو موږ سره د اسم علی درې وزنونه شول، مفعل، مفعلۃ او مفعال. د مفعلن د اسم علی پورا گردان دا دی مفعل، مفعلان، مفاعل و مفعل. مفعلان دا د تثنیه صيغه ده ځکه چې په اخر کې الف او نون راغلي دي، دا حالت رفعی کې دا او حالت نسبی ته دی راځي مفعلین. او مفاعل دا د جمع اقصا صيغه ده او په دې باندې تفصیلی بحث دا مونږ په تیر درس کې کړو. او مفعل دا د اسم تصغیر صيغه ده او د مفعلتون پورا گردان دا شو مفعلتون، مفعلتان، مفاعل و مفعل. او د مفعال نه د اسم علی پورا گردان دا دی مفعال، مفعالان، مفاعيل ومفيعيل.
مفعالانی دا د تثنیه صیغه ده، مفاعیل دا د جمع مکسر یعنی د جمع اقصا صیغه ده، او مفعیل دا د تصغیر صیغه ده. او په جمع اقصا او په تصغیر باندې تفصیلی بحث دا مونږ په تیر درس باندې کې دا کړو. بل د طالبانو د اسانۍ د پاره به زه دا خبره عرض کم، کچا د اسم علی یو گردان یاد کو، مثلا د نصورا ینصرون د اسم علی گردان یاد کو، منصور منصوران مناصر و منیصر، منصورة منصورتان مناصر و منیصرة، منصوار منصواران مناصیر و منیصیر. نو د اسم علی چې څومره گردانونه دي دا ټول دغه طالب علم دا یاد کړل، ځکه چې ټول د مفعلون او د مفعلتون او د مفعالون په وزن باندې دي. لکه مثلا د مسمعون مونږ وایو مسمع، مسمعان، مسامع و مسیمع، مسمعة مسمعتان مسامع و مسیمعة، مسماع مسماعان مسامع و مسیمیع. دغسی د ضربا یضربون هم د اسم علی گردان دی، د فتحا یفتحون هم د اسم علی گردان هم په دغه طریقه باندې دی. د صحیح کوم د ثلاثی مجرد ابواب دی پاغي که خو اس قسمه تغیر او تبدل نشته دی. البته کوم د ناقص دی، لفیف دی او مضاف دی او یا اجوف دی، نو پدې کې به د صيغې کوم اصل دی هغه به یا د مفعل په وزن وي، یا به د مفعلة په وزن وي، یا به د مفعال په وزن باندې وي. البته تدینه بعد کوم نور قوانین دي هغه به متوجه کیږي، لیکن د صيغې چې کوم اصل مونږ راوباسو نو هغه به مونږ د مفعل په وزن باندې کو، یا به د مفعلة په وزن باندې کو، یا به د مفعال په وزن باندې کو. مثلا د دعا يدعون مونږ د اسم علی گردان وایو، د مونږ سره د اسم علی گردان راځي مدعن، لومبۍ صيغه مونږ سره راځي مدعن. نو مدعن دا په اصل کې دی مدعون، بیا پکې قوانین جاری شوي دي نو مدعن ته جوړ شوی دی. او دغسې کومه دویمه صيغه ده مدعاتن د اسم علی وستا، نو هغه د مدعاتن راځي. نو مدعاتن دا په تدې اصل چې مونږ راوباسو نو دا به مونږ د مفعلتن په وزن باندې کو، نو د مدعاتن دا په اصل کې دی مدعوتن. او یا دغسې تدینه اسم علی کبرا ته دغه باب نه راځي مدعاون، نو دام په اصل کې دی مدعاون بروزن مفعالون. نو کوم اصل چې دی هغه به تدې درې وزنونو نه دا بهر نه وي. البته په دې کې بیا نور قوانین جاری کیږي ان شاء الله تعالی. دغه قوانین دا به مونږ په ناقص او لفیف او مضاف کې دا په تفصیل سره ان شاء الله تعالی عرض کو. دلته یو اهمه خبره به د اسم علی سره کوم متعلق ده هغه مونږ دا وکړو چې د ثلاثي مجرد نه علاوه مونږ دا خبره عرض کړه چې د ثلاثي مجرد نه علاوه کوم نور بابونه دي نو دا غینه اسم علی دا ناراضي. او ولې ناراضي؟ دا غي وجه په علم الصيغه کې او داسې نور د صرف کتابونه دی پاغي کې ذکر کړی دي. قبل فرض مونږ تدغه بابونو نه د اسم علی معنا ادا کول غواړو نو مونږ به څه طریقه کو؟ نو دا غي د لپاره اسانه طریقه دا ده چې د کوم باب نه مونږ د اسم علی معنا ادا کول غواړو نو د هغه باب کوم مصدر دی په دې باندې به مونږ الف لام داخل کو، دغه باب به مونږ معرف باللام کو، او د دې په شروع کې به مونږ ما به لفظ ولګو. مثلا د اکرم یکرمون مونږ د اسم علی معنا ادا کول غواړو نو تدینه مصدر راځي اکرام، په دې به مونږ الف لام داخل کو، نو د اکرام نه به مونږ سره شي الاکرام، او په شروع کې به مونږ ما به لفظ راوړو نو مونږ سره به شي ما به الاکرام. یا د اجتنابا یجتنبون مونږ د اسم علی معنا ادا کول غواړو نو د اجتناب دا تدې باب نه مصدر دی، دا به مونږ معرب باللام کو او په شروع کې به ما به مونږ راوړو نو مونږ سره به شي ما به الاجتناب. نو دا د اسم علی دا قانون شو. او دا کم اوزان چې مونږ ذکر کړی دي نو دا عام طور باندې د اسم علی د پاره دغه وزنونه استعمالیږي مفعلون، مفعلتون او مفعالون. البته کله کله د اسم علی اوزان
اسم اله دا د فاعلون په وزن هم راځي لکه خاتم او عالم او تدین علاوه نور شاذ اوزان هم شته دي هغه په علم الصيغه کې ذکر کړی دي نو دا موږ سره د اسم اله قانون شو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.